بسم الله الرحمن الرحیم. سورة واقعہ. مخکې د جنتونو ذکر وشو، دوزخونو ذکر هم وشو، او په دا کې مطلب چې هغه د قیامت ذکر دی چې دا جنتونه او دوزخونه د قیامت نه پس دي. مختلف خبرې کې ګورو ټینشن خبره وکړو پوه شو. اذا وقعت الواقعه، کله چې واقعیا شي، واقع کیدونکې چې هغه قیامت دی. ليس لوقعتها كاذبه، نشتا واقع کېدلو د قیامت لپاره کاذبتون یو نفس چې هغه درویغ به وي، خامخابرات سي درویغ ځان شي نه. خافضه الرافعه، ټیټیدون کې بوي، نظرون لرا رافعه اوچتون کې بوي. ځنې خلک په اوچت کې، ځنې خلک په ټیټ کې. ټیک شو کنه. اذا رجت الارض رجا، کله چې اخذل شي زمکا په خوځولو سره، وبست الجبال بسا، او میده بشي غرونه په میده کېدو سره، فکانت هباء منبثا، نوې به دا غرونه زری زری منبثا خواره واره. وکنتم او وی به تاسو ازواجن ثلاثه، درې ټولګي به یې، درې جوړې به یې، یعنی درې ټولګي به یو، درې قسمه ګروپونه به یو. ازواجن ثلاثه جوړې درې، یعنی درې قسمه ګروپونه به یو. کوم کوم؟ فاصحاب المیمنه، یو هغه ملګری د میمنه د خلاص والا چې په خلاص باندې عمل نامه ورته میلاو. ما اصحاب المیمنه، څومره خدي هغه ملګری د خلاص د عمل نامې والا. و اصحاب المشأمه، او ملګری د غڅ لاس والا. ما اصحاب المشأمه، څومره بد دي هغه ملګری د غڅ لاس والا. والسابقون السابقون، او هغه کسان چې مخکې کېدونکي وي په نیک اعمالو کې. اولئک المقربون، دا کسان به ډیر زیات نږدې وي. درې قسمه خلک شول: خلاص والا، غڅ لاس والا، او مخکې کېدونکي. خلاص والا خلکو لپاره جنت دی، خو په حساب. ٹھیک شو. غڅ لاس خلکو لپاره دوزخ دی، په حساب وشو. او سابقین هغه څوک دي چې بغیر حساب او د کتاب او پروګرام پوه شو. په سابقین هغه چې بغیر حساب او کتاب او چرته سي جنتونه دي. فی جنات النعیم، په جنتونو کې به چې د نعمتونو والا دی، د نعمتونو والا دی. سلة من الاولین، یو ډله ده من الاولین، د اولنو خلقو لپاره. وقلیل من الاخرین، او یو ډله ده واړه من الاخرین، د رستو خلقو لپاره. مخکینی خلقو کې خلق چې کوم هغه ډله به ډیره غټه. متقدمین چې کوم دي په مخکینی امتونو کې ډیر پیغمبران تیر شوي کنه، نو هغه خبره چې سر کسان په کې خیم نو ډیر شایته جوړیږي. 1,24,000 کم زیات پیغمبران تیر شوي، نو مخکینو کې ډیره غټه ډله. مراد دا چې مخکینی امتونه چې ټول راغونډ کې، نو پاغي کې سابقین هغه چې نیک اعمال ته منډه وروي، بد اعمال خو سره شتانه، چې نیک اعمال دي سراسری، نو دا په مخکینی خلکو کې ډیر دي، او په رستونو خلکو کې لږ دي. نور حدیثو کې راځي چې جنت 120 صفونه، باقي کې 80 صفونه زما د امت دي، نبی علیہ السلام فرمایي، او 40 صفونه د مخکینی پیغمبرانو د امت وال. نو څومره غټ شې شو، موږ یو په دوه ډېر، خو سابقین خو یو درجه ده کنه. سابقین خو هغه خلک دي چې بغیر د حساب او کتابه جنت راځي. نور ټیکو چې اصحاب الیمین به په دغه کې ډېر دي. علی سرور مودونه، په تختونو باندې بناستي، مودونه تن چې جوړ شوی بوي په قیمتي ملغلرو. متکین تکیا به وهلی وی علیها، په دې تختونو باندې متقابلین یو بل ته مخامخ ناسوي. یطوف علیهم، طوافونه به کوي په دوی باندې ولدان هلکان به په طوافونه کوي. مخلدون، داسې هلکان چې هغه مخلد دي، همیشه د پاره بوي. باکواب، په کاسو سره. و ابارک، او په کوزو سره. اکواب اچھا هغه لوخي ته چې هغه کې د لاس ته نه دی نیولو شي نه، لکه کوزا شو، جیک شو، هغه شي چې هغه نه مطلب چې هغه پکې نه وي، لاس ته نه وي. هغه ته چې اکواب، کوب ورته اکواب جمع شو. اباریق چاته، نو اباریق څه شي ته ویل شي؟ اباریق دا د فارسی ټکی دی. ابریز هر هغه شی چې دا غینه اوبر اچول شي بل شي ته. دغه معنا دا ولګه کوزا شو او جیک دا دی. کوب چې دی ګلاس دی، اکواب ګلاسونه وي. اوس د کټوریم لاس ته نشته کنه، کوم شي چې لاس ته نه هغه ته کوب یې. ټیک دو کنه. وداش غیر ازل لیک، وداش پیج راخلی یا لیک دا ټولو لیک سبا خپل ریزلټ وګورئ.
پوه شو پې دا اباریک دي. وکأس او جامونه بوي من معین د شرابنا لا یصدعون عنها نبو خوګول شي عنها د دې شرابنا سرونه د دوی ولا ينزفون او نه بني شکول شي. عبد الله ابن عباس خو ځکه فرمایي چې دنیا او د جنت په شرابو کې فرق دی. دنیا شراب سړی له الټه ورولي ساری خوګوي میتیازي سړی له ورسي، په جنت شرابو کې دا یو شی نشته چې بیهوشه شوی بے خود شوی نه دا خو ته په شرمو شرمې. جنت په شرابو کې نشي نشته، خوان بدر کوي، خوان ته واخله. وفاکهه خا لا یصدعون نبن شکول شیان هاد دین ولا ينزفون او نب نشکیږي یعنی نبی عقول چوي لا یصدعون نبی سرخو غول شیان هاد د شرابنا ولا ينزفون او نبن شکول شي چې په عقل کې فطور او کمی راشي. وفاکهه او میوي بوي مما دهغنا يتخيرون چې دوی غوړه کوي. ولحم طير او غوخه بوي د مارغانو مما دهغنا یشتهون چې دوی خوخوي. وحور عين او حربوي عين د غټو سترګو والا کا امثال اللؤلؤ پشاند په صفایه کې به پشاند ملغلروي. المکنونی چاغه په پرده کې ساتل شوی وي. المکنونی چاغه مکنون وي. ٹھیک شو کنه داسې حربوي. حدیث مبارک دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک نه روایت دی. صحابی فرمای هغه حدیث مدته غالبا چې لیکل دی دا مخکې هغه باندې رحمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په فرمای نبی علیہ السلام مبارک چې 3291 نمبر حدیث دی د ترمذی شریف. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمای چې نبی علیہ السلام فرمای چې د جنت دغه حور دم رخ کولی دي چې د اویاو جوړو نه پس پیم په پخو کې اغه نلای د پخو ښکاری ځکه چې په ملغلره کې چې د نن تار واچي نو هغه تار ښکاری نو الله چې د حور بداس وی لگا ملغلره نو لہذا هغه نن پنده کې کوم مازغری هغه به ښکاری لا اسمعون دوی بنو اوري خجزاء اندا بدله د بما د هغه څکانو چې دوی عملون چې عمل به کولو. لا اسمعون دوی بنو اوري فيها پدې جنتونو کې لغوا پزول خبره ولا تاثیم او نه ګناه خبره الا قیل مگر ویل کېږي به سلام سلاما هر طرف ته سلام سلامي. واصحاب اليمين او ملګری د خلاص ما اصحاب اليمين څومره خدي ملګری د خلاص فی صدر مخدود باغ بیرونه کې بوې مخدود چازغیب پکې نوي. د مستدرک حدیث ته 3778 نبی علیہ السلام فرمای چې هغه د ازغو په ځای باندې به میوي وي او یو دانه به 72 قسمه خوند کی یو دانه 72 قسمه ذایقې دي. دغه دنیا بیره خنر را سوا بیری کتشه. وطلح مندود او هغه کیلی بوي مندود یو بل دبره غونچې بوي. وذل ممدود او سورې بوي اوګد کړی شوی. وما مسکوب او وبوي بهیدون کې. وفاکهه کثیره او میوي بوي ډېری لا مقطوعه نه ختميږي ولا ممنوعه او نه څوک ته منی کوي. وفرش مرفوعه او پرشونه بوي اوچت ان انشأناه انشاء ان انشأناهن بشک موږ پیدا کړی دي دا هر څه انشاء په پیداوالي سره. فجعلناهن نو موږ ګرځو دغه اغا زنانا اغا حوری اغا د جنت خزی ابکارا پیغلی بے گرزو شادی شدہ بھی بیا پا مطلب پیغلی شی بیا اغا بکر بھی دوبارہ رو پس کی مقصد دا. عربن اترابا زوانانی بوی اترابا او حمزولی بوی لی اصحاب الیمین دخی طرف دا پاردی جنتیانو دا پاردی آغو خلقو دا پاردی چاگوی پا خلاص دا مننامہ آغستی. سلطم من الاولین یو ډله ده د اولنو خلقونه وسلطم من الاخرین او یو ډله ده د اخری کسانو نام. اصحاب الیمین کې یو ډله په خوانم مخکینه امتونه یادي او کوم یو ډله شته اصحاب الیمین او په دغه امت کې یو ډله شته. دویمه ترجمه دا چې په نبی علیہ السلام سره نږدې کومه زمانہ و هغه کې یو ډله شته اصحاب الیمین او په رستو کې یو ډله شته.
واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال او ملګری د غڅ لاس سبد دی ملګری د غڅ لاس فی سموم په زهريله اور کې بوي وحمیم او په ګرم وبو کې بوي سړی باندې اور لګیدلې او بوله منډي وای کنه په دوی بور لګیدلې او بوله بمن او به دغه ډېرې ګرځي وذل او په سور کې بوي من دهغه يحموم او په سورو کې بوي من يحموم هغه سورې چې هغه به د زهريله ګیس والوي هغه به لوګي وي دوی به کا سورې پکې به لوګي خيږي زهريله ګیس بوي لا باردن ولا کریم چې دا سورې به نه يخوي ولا کریم او نه به د عزت والوي سوري لاندې سړی ناس ډېر خخ کاری یخ یا واغانې په لګي ډېر په عزت کې ناس دا هغه سورې نه به يخوي او نه به د عزت والي انهم بشکدا کانو قبل ذلك مکه د دینه مترفینا ډېر په تیارې خړلې دو مالدار او په خوا باندې دنیا کې مالدار او اوس د دوزخ اورونه وڅکی وکانو او دوی یسرون چې دوی به مشواله کولو علی الحنس العظیم په لوی لوی ګناهونو باندې چې هغه شرک دی وکانو او دوی یقولون چې ویل به اذا متنا کله چې مونږ مړ شو وکنا ترابا آیا کله چې مونږ مړ شو نو او شو مونږ خوري و عظام او هډوکی ان لمبعوثون آیا مونږ به بیرته پورته کولې شو د قبرونو او آباؤنا الاولون یا پلاران زمونږه الاولون مخکینی هغه بم را پورته کیږي قل ورته فرمای نبی صلی الله علیه وسلم ان الاولین والآخرین بشک اولنی خلق او رستنی خلق لمجموعون خامخرج مکول بشدی الی میقات یوم معلوم هغه وخت ورځ معلومه تا ثم انکم بشک تاسو ایها الضالون المکذبون اے گمراهانو اے دروغجنو تاسو برا پورته کیږو لکن خامخدوی بخورا کوي من شجرین دا هغه ونینا من زقوم چې هغه د زقوم ونه دا ابن عباس څه فرمایي ک یو سات کې تیرا خطا شو دغه دنیا لا دنیا به ختم شي دا زقوم ونه دا مر سخت غره زهر دي فمالئون نو دوی بغټوي دوی به فمالئون نو دوی بترنا ډکوي منها د دې زقوم نه البتون خپل ګېډې بتر ډکوي زکه چې مجبوری دو نور خوراک نشتا فشاربون نو دوی بت خیاله په دې زقوم باندې من الحمیم د ګرم وبونا ګرمي بکومي ویني او زوی نور ګرمي بخو نشتا فشاربون نو دوی بت خي شرب الهیما پرشان د څخاک د اغه اوخه چې هغه پتند کې نه مړیږي دا په خوانو باندې یو بیماری راځي چوبو ورکه بس تخي مړیږي نه دا دوزخیان په دغه وبو باندې داسې غټه کیږي لکه هغه بیمار اوخ چې نه مړیږي په وبو باندې هاذا نزلهم دا اغامل مستیاد دوی د یوم الدین هغه د ورځې د قیامت نحنو خلقناکم موږ پیدا کړی وای تاسو فلولا تصدقون ول تاسو تصدیق نه کولو د دغه ورځې د قیامت افرأیتم ما تمنون آیات تاسو هغه تمنون چې تاسو اچوي هغه منی انتم تخلقونه آیات تاسو پیدا کوي د دغه منی نه انسان ام نحن الخالقون یا مونږه پیدا کون کیو د دغه منی نه د انسان نحنو قدرنا بینکم الموت مونږه اندازه کړی د تاسو په منځ کې مرګ و ما نحنو بمسبوقین او نه وما نحنو او نه مونږه بمسبوقین عجز کیدون کی د خبرنا علی ان نبدل امثالکم په دې خبره باندې چې مونږ په بدل کې راوړو د تاسو په مثال باندې مونږ ته عاجز نه یو کته مخاور کړی هم تا په مثال زبر راوړل شم کنه تا غوندې زبر جوړاله شم هم دا تا بیا جوړ کوم همغه سی به نه ز په دې باندې نه مغزه کا چې منی کله واچول شو او هغه منی نه کله انسان جوړ شو ما جوړ کړو او هغه ز مړکم او دا غي نه بعد همغه انسان بیا پورته کېدل شي دا بیا آسان چې په رحم کې دنه جوړاله شم نو په قبر کې دنه څنګه نشم جوړاله ها ولقد خامخ پته کې سره عالم تم النشأه الاولى تاسو په هي پړم بني پیدا وخبانی فلولا تذکرون ول تاسو نصیحت نه قبل وای چاول الله پیدا کړنو بیا څنګه نشي پیدا کولای افرایتم ما تحرسون تاسو مال خبر را کوي ما د هغه څه پاک لبانی تحرسون چې تاسو یې کوي کوم شي نه چې تاسو کوي دا هغه په حق لبانی مال خبر را کوي انتم تزرعون او تاسو را زرغونوي دغه فصل ام نحنو زارعون یا مونږه پیدا کون کیو د دې فصل لو نشاء او کچر اراده او شي زمونږه لجعلنا نخامخ مونږه وګرځو دا حتامن وچ غیا فزلتم نو شی بتاسو تفقهون چې تعجب کوي په دې باندې ان لمغرمون
انا لمغرمون بل نحن محرومون دوی بچي انا لمغرمون بشک من خامخ توانیان یو بل نحن محرومون بلکی یو مونږه محرومون محروما افرایتم الماء الذي تشربون اے کافرانو تاسو مال خبر را کیدا اغي او بو په حقلا چې تاسو یې څخی انتم انزلتموه من المزن آیا تاسو نازل کړی دی دا او من المزن د وریزنا ام نحن یا مونږه المنزلون نازلون کیو د دغه بو د وریزنا لو نشاء کچته زمون اراده وشي جانله نو او بغرزو مونږه دا او جا تروی به وګرځو فلولا تشکرون ولی تاسو شکر نه ادا کوو افرایتم النار التي تورون تاسو مال خبر را کې داغه اور په حق لچ تاسو یې بلو انتم انشأتم شجرتها دا اور تاسو ببلو په چشي باندې په ونو او په څنګه باندې ها دا اور تاسو بلو په ونو او په څنګه باندې دا ونی او څنګه چاره وخلی دي انتم آیت تاسو انشأتم پیدا کړی دي شجرتا هغه ونی د دزمکه ام نحن المنشئون یا مونږ یو چې پیدا کوون کی یو د دي نحنو مونږه جعلناها غرزول دي دا تذکرۃ النصیحت و متاع او فائدہ للمقوین د مسافر د پارا مسافر چې رواني نو بس ارزه کې خاصتا اور په بل کې ځانتا فسبح نو تسبیح بیان او بسم ربک العظیم باغه نامه د رب دستا العظیم چې ډیر لوی دی فلا اقسم بمواقع النجوم لا زائدها ما دې قسم وی باغه زائد پریوتو النجوم دستورو ما دې قسم وی په هغه زینو باندې چې باغه کې ستوري غیبیږي ستوري دي کنه مرچ راوخی چې غیب شي اسمانو کې خپل خپل منزلونه دي د غستورو صحیح ده نو هغه کې اجماع د قسمی پاغو زینو باندې و انه او بشک دا قسم چې له قسم خامخ یو قسم دی لو تعلمون کچرتا تاسو پویګو عظیم لوی قسم دی عظیم د قسمن هغه شو صفات شو دا لوی قسم دی انه بشک دا کتاب چې له قران کریم خامخ قران کریم دی فی کتاب مکنون پاغی کتاب کې دی چې مکنون دی پټ ساتل شوی دی لوح محفوظ دی لا یمسه الا المطهرون نټچ کوي دغه کتاب دغه لوح محفوظ الا المطهرون مگر هغه پاکه پیدا کړی شوی فرشته ته مراد دي نو بیا د قرآن پاک نشه راغسته نه احادیث مگر په غلاف په کپڑا کې تاو دي بیا راخله تنزیل من رب العالمین نازل دل دی د رب العالمین د طرفنا اف بهذا الحديث آیا په دې خبرو باندې انتم تاسو چې مدهنون معمولی غنو او دروغ نسبت ورته کو وتجعلون رزقکم او تاسو ګرځوي خپل رزق انکم بشک تاسو تکذبون تاسو د دروغ نسبت کوئ فلولا نولنو اذا اغه وقت بلغت الحلقوما چې ورسیږي دغه روح الحلقوما مريتا وانتم حينئذ تنظرون او تاسو په دغه ټیم کې ورته ګورو دغه مړیتا چې روح ته روان دی یوم امداد نشو کړی دا الله بادشاہ ته ګورا چې تمام خلق ولیار دي خو لیکن دا روح جدای نشي واپس کولای الله فرمایي چې وګوره بادشاہ او سلطنت ته ونحن اقرب الیه او موږ ډیر زیات نږدې یو دغه انسان ته منکم د تاسو نه تاسو مر سره ویلیاړو خو زه ډیر نږدې یم نحن اقرب الیه من حبل الورید حبل ورید هغه رګ چې په ماره کې راغلی دی او شاته وتلی دی او هغه رګ داسې رګ دی چې که کټ سو نو انسان ختمیږي مړ کېږي ډېر مطلبي رګ دی الله یې چې زه دغه نم انسان ته ډېر نږدې یم څه مطلب یعنی د حالاتو نه زه خبر یم ولکن لا تبصرون لیکن خا الله پکې عزت تاسو نه ډېر نږدې یم کوم دی چې مونږ وینو ولکن لا تبصرون لیکن تاسو ما نه وینو فلولا ان کنتم غیر مدینینا خا نو کچرتا تاسو نه وای د چا د خبره او د حکم لاندې کچرتا نه وای تاسو د چا د حکم نه لاندې ترجعونها تاسو را واپس کئ د روح ان کنتم صادقین کچرتا یو تاسو رښتونی تاسو یې چې نه الله نه منو کنه منو یې خو نه منو مړه نو که تاسو د چا د حکم لاندې نه وای
دا کوم روح چې د انسان نه روان دی او تاسو ګر چا پیرا تیراتاو یو سړی مړ کیږي نو کدا الله یا د چا د حکم لاندې تاسو نه وای په تاسو باندې یو غالب ذات بل نه وای نو په کار د تاسو دغه فرشتي نه دا روح غسته وای او واپس کړي خو دغه نه دا پته لګي چې تاسو یو غالب ذات لاندې یو هغه څوک دی الله تعالی خا مکی سورتونه نو زکه کې ټول کافر او تاغه فاما ان كان من المقربين کچر توی د روح من المقربين دا غ نږدې خلقنا فروح وريحان نو بیا راحت دی وريحان او رزق د جنت دی او رزق د جنت دی وريحان او خوشبوئی دی دواړه ترجمیم صحیح دي ابن عباس سے فرمایي رزق ته مراد دی ریحان او بلکې دائم فرمایي چې ریحان په قران پاک کې په کوم ځای کې راشي مراد ته رزق دی فروح النور راحت بوي وريحان او رزق د جنت بوي خوشبوئی بوي وجنت نعیم او جنت بوي د نعمتونو والا واما ان كان او کچرتوی د روح من اصحاب اليمين د خي طرف ملګرونا فسلام لك من اصحاب اليمين نو سلام دوی پتا باندې من اصحاب اليمين د اصحاب اليميننا دا بزن کدن ټیم کې ورته یا چکل جنت لن نوزي نو سلامونه فرشته بیا چی واما ان كان من المكذبين الضالين او کچرتوی د روح من المكذبين الضالين د دروغجنونا الضالين او د گمراهانونا مکذبین نوی دروغ نسبتونه کړی وی اسلام ته قران ته نبی پاک علیہ السلام ته او گمراه وی فنزل من حمیم نو من مستیابی وی من حمیم د اغه ګرمو بونا چاغه ویني او زویني وتسلیه جهنم او داخلي دلبوي جهنم تا ان هذا بشک له هو الحق اليقين خامخ حق اليقين دی فسبح باسم ربك العظیم نو یقین په درې قسمه دی عین اليقین ٹھیک شو علم اليقین اول دی عین اليقین او حق اليقین په خبر صادق باندې تاسو یو علم ملو شي څوک راغی درته وی چیرې مثال په تور باندې درته ویل چیرې پلان کې زوی پیدا شو خبر صادق دا سړی ورښتونه دی او تعالی دا خبر راوړو تا په یقین وکړو دغه علم الیقین ٹھیک شو او چکلا څه شی وکي یو شی په مشاهده سره ویني مشاهده سره ویني دغه ته ویل شي عین الیقین پسترګو باندې ولیدل شو خبر چانه راوړ پسترګو ولید او یو ی حق الیقین چکله یو سیس ته په تجربه سره ثابت کی تجربه سره ثابت شول چې ته کلم تا ورزش کړی دی نو ته نه بیمار شو نو دغه خبره ته علم بلاو ده خو په حق الیقین سره وتسلیه جهنم او داخلي دل به جهنم توی ان هذا بشکدا له هو خامخا دا جهنم چې دی حق الیقین صحیح دو کنه محسوس خو لاړو حقیقت ته ورسېدو کنه وی څکلو فسبح نو تسبیح بیانوا بسم ربک العظیم په نامه د رب دستا العظیم چې ډیر لوی دی دا ځکه علماء ذکر کړي چې موږ په مانځ کې یو چې سبحان ربی العظیم په رکوع کې او په سجده کې یو چې سبحان ربی الاعلى چې دغه اعلی کې لګ ډیر هغه پروت دی ډیر معنا پرته اعلی په دا کې ډیر معنا پرته نو په دا وجه باندې په سجده کې نبی علیہ السلام فرمای چې بندا الله تعالی ته چې نزدیکیږي نو په سجده کې ډیر نزدیکی نو په سجده کې ذکر دغه خبره مطلب چې حکم شوی دی چې تاسو یې چې سبحان ربی الاعلى او پر رکوع کې کدا وایم بلدان ټکو په تعظیم دلالت کوي